جوړېدل. دار ارقم چا جوړ کړو او دا په دې نوم سره څرنګه مشهور شو؟ یو دارالندوه وا دغه تفصیل مخکې تیر شوی، چا قصي ابن کلاب جوړ کړی و ډېر مخکې دغه تفصیل تیر شوی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا د پیدایش نه مخکې هغه جوړ شوی و. او یو دار ارقم دی، دارالارقم. دا اصل کې کله چې مسلمانانو ته تکلیفونه رسیدل نو په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خیال رالی چې یو حکمت عملی په کار ده. هغه داسې اصحاب کرامو ته ویل چې تاسو عبادت په پټه باندې کوي، کورونو نه بار مروځئ. نو په دې کې دعوت د پاره یو مرکز مقرر کړ چې هغې ته ویلی شي دارالارقم. دا د ارقم رضی الله تعالی عنه دغه ته منسوب ده. دا یو پخوانی مسلمانو د کور د صفا غونډۍ شاته و. نبی علیہ السلام به ملګرو ته ویل چې تاسو به خپل ایمان نه ښکاره کوئ او دغه شان خلکو ته دعوت هم مه ورکوئ، صرف خپل عبادت کوئ په پټه باندې. وجه دا چې کافرو هغوی د مسلمانانو عبادت نشو برداشت کولی، هغوی ته به تکالیف ډېر زیات ورکول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مشوره ورکړه. دویمه خبره ورسره دا وکړه چې زه به ښکاره عبادت کوم او خیر ځکه دعوت کوم ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تکالیف برداشت کولی شو. هغه له الله رب العالمین عجیبه خصوصیات ورکړي. بل دغه خاندان غټو خلکو به خیال هم ساته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه مسلمانانو به پټ عبادت کاو، پټ به ګرځېدل. وجه سوا کفارو به دا چغې والي وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ای خلکو تاسو د قرآن په وخت کې شور شغرب کوئ، چغې وهئ، شپېلې وهئ. لکه د اوس وخت کې یو طرف ته به درس چالو شي، په بل جماعت کې به هلته نعتونه شروع کړي. دا د قرآن مقابله ده، په مختلفو طریقو باندې کوي. څوک به یو طریقه باندې، چېرته چا د ګانو بجانو مقابله ونه کړه، خو د قرآن مقابله به په مختلفو طریقو باندې کېږي. هغې پسې به ورځي په لوډ سپیکر درس مه کوه، چېرته به ګانو بجانو پسې به نه ورغلي. کله به وایي هلکه دا خلک دې په ټوکې به چېرته ګرځي را ګرځي، دا ټول تاسو ګناهګار کړه. هلکه دې بل طرف ته په لوډ سپیکرو باندې ګانې ویلی کېږي، د نوسني نعتونه هم ټول ګانې دي. دا ویلی کېږي چاته ونه ویلی چې هلکه دا مه وایه. بیا خو په کار دا ده چې اذانونه دې په لوډ سپیکرو باندې نه کېږي، ولې د الله نوم اخیستلی کېږي، خلک به په ټوکې ګرځي او دغه شان ته هغه ګناهګارېږي، ځکه هغوی یو هم جواب ته نه دي سات. چې کله جواب ته نه دي ساز نو لہذا اجابت قولی هم نشي کولی، اجابت فعلی هم نه کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې لعنت ویلی دی چې دی اذان واوري او د اجابت ونه کي، په دې لعنت د الله د ملایکو. نو ولې د الله د لعنت مستحق کې اذان هم مکو بلډ فکر باندې دې ته ویل شي مقابله د قرآن سره، مقابله د دین سره ویل شي، دا بل مقصد نشته. نو دوی هم دا خبرې شروع کړ. نو دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ملګرو ته دا ځای مقرر کړ. نو دوی به په دار ارقم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پټ ملاوېدل. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد نه کاوه. د یو څو وجوهاتونه، یو خدا چې د جهاد حکم نو راغلی، دویم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری کمو، او دریم دا چې تمکین نو. مثال به طور چې تمکین نی، ملګری کمی، اسباب کمی، جهاد صرف د جنگ نوم نه چې ته جنگ وکړه، صرف د جنگ نوم نه بلکې خلق اسلام ته راوستل دي. او بل مقصد د جهاد څه دی؟ اعلا کلمت الله، چې د الله رب العالمین کلمه اوچته شي، غالب شي. او تش جنگ سره څه نه کېږي، الله کلمه نه غالب کېږي. نو دې د وجې نه د جهاد خپل اصولو لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد نه دی کړی. دې یو واقعه لکه مثال به طور داسې حالات راغلي دي. یو ځل چې 4-5 کسانو په صحرا کې ناسو عبادت یې کاوه، په دې باندې کفار تېرېدل مخې ته، هغوی په خوار تېرېدل. نو هغوی ردې بدې شروع کړي، کنځلې شروع کړل، دا ستاسو عبادت دی، دا داسې دی. نو سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنه دې وخت کې آیله ایمان راوړی و، دله غصه ورله، پسې ورلی په یو باندې ګزار وکړ، دا پوزې ورله ورماته کړ، هغه نه یې روانې کړ. او دا اولنۍ یې نه و چې سعد رضی الله عنه د کافر نه روانه کړی په اسلام کې، دې نه مخکې بل چا نه وه. ځکه خو بیا ډېرو موقعو کې به د چې کله غش ایشتل رسول الله صلی الله علیه وسلم به ده ته ویل، ده به فخر هم بیا ګاڼه، ویل ما ته رسول الله ویل زه هغه شخصیت یم چې ما نه رسول الله خپل مور او پلار قربان کړي. ما ته ویل ارمي یا سعد بأبي و امي، زما مور او پلار دستانه څه شي، فداک ابي و امي، زما مور او پلار دستانه قربان شي. ارمي یا سعد اوله
غشي ولا عجیبه سړی و. نو د په اسلام کې اول د کافر پوزه ماته کړې اینه تې روانه کړه. همداسې حالت رالی نو بیا به جنګ کې دی. نو دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل تاسو پټ عبادت کوئ بار ته مه راوځئ. نو په دې طریقې سره دار ارقم چې کوم و دا د اصحاب کرامو سره اصحاب کرامو دپاره یو د راټولېدو ځای او یو د زده کړې یو ځای مقرر شي، یو د تسلی او د دین د زده کولو او د دین د اهمو مسایلو زده کولو دپاره یو ځای مقرر شي. د دې نه بعد مشرکان رالل او د یهودو له لاړل د هغوی نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق تپوسونه شروع کړل. دا یو نوې سلسله شروع شوه. واخر دعوانا